وارث مه ګڼه دا مه وایه چې د بس خیري او د بس دعای او دی بس کولی شي او که دی بس نشي کولی دی که الله رب العالمین ته د خپل مات زړه چې تا ورله مات کړی دی که د خدای ته کېښود الله به په ده باندې یوه فیصله وکړي دا بېکسه دی او دا بېوسه دی خدای به د ده بېکسي او بېوسي ختمه کړي او تا به بېوسه او بېکسه کړي دی مظلوم دی او ته نن ظالم یې د ده مظلومیت به ختم کړي او ته به سبا مظلوم یې لہذا د بېکسه په حق کې د الله نه ویرېږه د بېوسه په حق کې د الله نه ویرېږه څوک لا وارث مه ګڼه دا خیال مه کوه چې د ده وارث نشته دی د ده تپوس کولو والا نشته دی که څوک خپل تپوس نه کوي دې هم دا مطلب نه دی چې تپوس نشي کولی دې مطلب دا دی چې دې موقع ګوري چې الله رب العالمین ته خپله فریاد او خپله جړا کېږي او ستا په حق کې د بره نه فیصلې وشي دا ډېره خطرناکه خبره ده په نسبت د دې چې یو سړی تا نه مخامخ بدله واخلي امام ابو حنیفه رحمه الله مشهور واقعه د والد سے به وفات شو 3 ورځې په لاغم اله تیر شو چوک ته سبا را راوتره 3 ورځې بعد شاګردان طالبان ورسره دی یو سړی راغی مخامخ ورله هغه د امام ابو حنیفه سره بغض او حسد او داغه حیثیت او داغه مقام او داغه مرتبه ته برداشت کړه امام ابو حنیفه راغی وی خبر شوی چې تاسو والد سے وفات شو حضرت امام سے ورته بالکل زما والد سے وفات شو وی خبیا کده شو چې د امور د ماته په نکاح کې انا لله و انا الیه څومره خطرناک خبره ده څومره سخت خبره ده څومره سخت الفاظ دي په چوک کې د شاګردانو د مخې 3 ورځې ایله د پلار په غم باندې تېرې شوي دي والده صاحب لا په عدت کې ده امام ابو حنیفه رحمه الله هغه چې کله دا خبره ورته د سړي وکړه شاګردانو بالکل تورې ویستې دې سړي دا سر قلم و دته په دې ځای سزا ورکړو امام صاحب ورته وایي نه صبر وکړئ نه ما لا وارث ګڼي زه لا وارث نه یم ما لا وارث ګڼي زه لا وارث نه یم دې سړي ته ویې ملګري زبه د خپل مور نه تاسو کوم الله فی الحال عدت کړه او چې عدت ختم شي عدت تیر شنو زبه تاسو کوم که زما مور په دې راضي او خوشاله وا بالکل زبه ته په نکاح کوم هغه خو الله ډیره لوی سینه ور کړو ډیره پراخه سینه الله ور کړو لہذا دا چې لګوندې سفر وکړو وې دې سړی و چغو والو پرې وته په هغه ځای باندې چې دا کسان مسان ورل رااله وکړو نو هغه بالکل به هوش او ختم شوی او بیا وفات شوی په هغه ځای باندې چې وفات شوی امام ابو حنیفه رحمه الله نه طالبانو ملګرو تاسو کو حضرت دې سړی باندې څه چلو شو دې سړی باندې څه وشو امام ابو حنیفه ورته وایي د زلا وارث ګڼلم دا نور اسم نه دی شوی دا زما صبر وه زما صبر د چا د صبر امتحان بنالي د مظلوم د صبر به امتحان بنالي د بېکسه او د بېوسه د صبر امتحان بنالي بلکې مونږ خو نن سبا الله دې معافي وکړي د امامانو د اولیاءو شان کې خو څه کې هغې کې خدای نه نه یېرېږو خلک دومره بېباکه شوي دي د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې بېباکي د صحابه کرامو په شان کې بېباکي دا بېباکي به دا خلک ډوبی دا اولیاء دا صحابه دا لاوارث نه و څنګه چې عام غریب مزدور کسان کمزور کس یتیم کس هغه کمزور نه دی هغه بظاهر به په نظر راځي خدا کمزور نه دی دا لاوارث نه دی داسې صحابه و لاوارث نه دي داسې ائمه لاوارث نه دي داسې انبیا لاوارث نه دي الله رب العالمین موجود دی لہذا په دې بنیاد باندې هر سړی لا قدم ډېر په احتیاط باندې غشتل پکار دي جب ډېر په احتیاط باندې خوځول پکار دي چا متعلق و رائے قائم نه و خبره کې ډېر په احتیاط باندې کول پکار دي او هیڅ څوک هم لاوارث ګڼل نه دي پکار الله رب العالمین ډېر غوره وارث دی الله رب العالمین دې زموږ او تاسو د ټولو وارث جوړ شي واخر دعوانا ان الحمد لله